لحيعة قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يعتذر چې کوم یو وبه بهیږي نه ځای په ځای باندې ولاړ دي الذي لا يجري د دائم د پر صفت کاشفه شول او پرون مې درته ویل چې ثم د استبعاد لپاره ده چې بیا لا غسل ورنه کوي یعنی دا د یو مسلمان د شان ډیره بعیده بلکې ابعد ده چې د یو ځای نه ولاړی وبدي او هغه کې د بول کوي او بیا دی هغه نو د سو غسل کوي د مسلمان د شان نه دا ډیره بعیده نو ګوره معلومه دا شو د خپل مدعا ثابت و چې دا راکېدونه مراد مای قلیل او لګي وبا په د تشو امتیازونه خوان بدی نه رنگ بدلیږي او نه بوی بدلی احناف دا ویلي چې مطلق وقوع سره دا پریت شوافی هم ویل چې کم ځای کې وایي هغه اوبه چې یا عین جاري دي یا په حکم د جاري اوبو کې دي چې کم تالابونه لس په لسو کې دي یا غدیر عظیم د دې نه غټ تالابونه دي وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال أخبرنا حيوة بن شريح قال سمعت ابن عجلان يحدث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم في الماء الراكد ولا يغتسل فيه. بول دې نه کوي خو کوي کړي نو بیا غسل نه کوي کنه یار هو پالي کې شوي کنه نجس خو بیا متطهر نه شي جوړېده دا خو مای قلیل نجاست پکې پرې وته نو بیا دې هغه نه پس څنګه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن منقذ العصبري قال حدثني إدريس بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال ولا يغتسل فيه. په دې روایت کې دومره اضافه شوې ده چې په ولاړو اوبو کې یو سړی بول نه کوي ولا يغتسل فيه جنوب او جناب سړی دې پدې کې غسل نه کوي دا اوبه مستعملي ګرځي او ماء مستعمل حکم تاسو ته معلوم ده چې طاهر غیر مطهر دي دا هم درته معلومه ده چې په وړو کې طهارت سره واړه ګناهونه ساقطي یو په غټ حدث سره غټ ګناهونه ساقطي نو دا وګ پلیت شوي دا نجاست غلیظ ده پشانته ده دا قابل استعمال نه دي دا نه طاهر دي او نه مطهر دي. وبه قال حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا ابو يوسف عن ابن ابي ليلى عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد ثم يتوضا فيه. او کنه په ولاړو بو کې د بولو نه منع شوی ده چې بیا لا د دې نه خلکو د سونم کې خبره مه هېروه دا د استبعاد لپاره دا د مسلمانانو د شان نه ډیره بعیده ده چې په ولاړو بو کې د بولي کوي او بیا د لو د سونم کوي. قال أبو جعفر فلما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء الراكد الذي لا يجري دون الماء الجاري. ورا تخصیص د ماء راکد وکنه بي پاک د ماء جاري نه دا کړی د احناف یو دلیل دې ځنه ختمي دنه معلومه شو چې انه انما فصل ذلك رسول الله تفصيل چې یو ماء قليل یو بل ماء کثیر دی یو ماء راکد دی بل ماء جاري دی ماء راکد پلیت شوی ماء جاری نه پلیتی ولی سرل جریان دی وبونه نجاست پاتې کېږي نه غزي وبو ودازین خلک پروان وبو نهر وی والوی غټه هغه کې او لام بي غټه او د سماتي کوي واړه کوي دا من نه ده خو آدابونه خلاف ده کېدای شي شاته مسلمان چې تناسو 10 کوي دا د وبو په سرو غوري هغه طبيعت کرکه نفرت لیکن سره د جریان دی وبونه نجاست کا غلیظ ده که خفیف ده کزی جو صد که غیر جو صد مرئی ده که غیر نو دا خو پاتې کېږي نه دا خو روان ده کنه نو دلته رسول الله جدایي وکړه لأن نجاست تداخل الماء الذي لا يجري ځکه نجاست حلول کوي حلول داخلي په ولاړو اوبو کې هغه څنګه چې اوبه ولاړې نجاست هم کې ولاړ
ولا تداخل الماء الجاري او حلول نه کوي پر روانو اوبو کې پاتې کېږي نه حلول معنا پاتې کېږي نه بلکې رواني ده وقد روي عن رسول الله صلى الله تر عليه دې وسلم غځای پورې زموږ استادو د احناف یو دلیل ذکر شو چې ماء قلیل په اوبو د نجاست سره مطلقاً پلیتي او ماء کثیر تر هغه پورې چې تغییر په حد الاوصاف کې رانشي. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا في غسل الاناء من ببلوغ الكلب ما سنذكره في غير هذا الموضع من بس كتابنا. وسوګره فی غیر هذا الموضع من کتابنا ولې وایي تا ته دا وایي ګوره مولانا صاحب اذا ولغ الكلب في الاناء درې قسمه روایت راغلي ولوغ ویل کېږي سپی چې خپله ژبه وهي په یو لوښي کې نو سپی چې وبس کې ژبه راوباسي چې ژبه یې ووهله نو یو روایت کې وایي چې 2 ځله ووینځئ 1 ځل خاوره م استعمال بلکې وایي 8 ځله ووینځئ 1 ځل خاوره استعمال. نو موږ ورته وایي چې ګورئ دا تا ته وایي چې د دې مسئلې ځای دا نه ده د بلوغ الکلب باب سور الکلب کې به راشي خپل ځای د دې مسئلې په طحاوي کې باب بلوغ الکلب باب سور الکلب د سپي د چوټې حکم هلته به دا راځي. اوس دا مسله جدا ده مولانا صاحب دا سپی نه ده د دې غوښه پاکه ده ناپاکه ده یو خپل باب راځي هلته به یې وایو امام مالک صاحب نه قول نقل ده چې غوښه یې پاکه او چې غوښه یې پاکه ده جوټه یې هم پاکه ده ځکه جوټه متولد من اللحم ده سور جوټې ته وایي. اوس دا اوبو نه زه وڅښمه دا نورې جوټه شوې ولې زما د خولې دوکاڼی ورسره میلاو شو. زموږ شیخ محترم رحمت الله علیه هغه به موږ ته ترمذي شریف کې وایي چې زه افریقې ته تللی بار وایي هلته د غټې غټې قصابخانې وې دا د قصابانو دوکانونه هلته به یې دا سپي زوړند کړي وو څورب سپي دا به یې خوړل. دا خو اسلام شکر ده چې موږ تاسو ته تعلیم راکړی یو پاک صفا سوتره دین زما او ستا په دین او مذهب کې سپی حرام ده بیزو حرامه ده پیشۍ حرامه ده خر حرام ده. اوس ته ورشه دا دومره د دې خرو دپاره کارخانې جوړېږي چې د دې غوښې په څه ترتیب باندې څو قسمه دا جوړېږي او ځینې ملکونه دي د غیر مسلمو هغې کې دا په څومره قیمت باندې خوړلی نو هلته دا څرب سپي به ځوړندو دا به خرڅېدل. بیا د امام مالک صاحب قول مسترب 8 قوله یې کړي دي په جوټه د سپي کې یو د شهر سپی ده یو د بانډو ده یو کلب معلم ده یو غیر معلم. زبه زمون خبره پکې نشته من 3 امامان قائل په نجاست یو چې د سپي جوټه نجسه. ابو هريره روایت ده اذا ولغ الكلب في الاناء فليغسله 7 چې کله سپی په لوښي کې خوله ووهي وزن ووهي وعفروه بالتراب خاورم پکې وملئ. زمن مذهب 3 ځله وینځل شوافی او مذهب 2 ځله وینځل دي حنابله 8 ځله وینځل دي 1 ځل خاوره ورسره. امام مالک وی پاک د خو وینځي 2 ځله ولې وی دا حکم تعبدي ده بس رسول الله ویلي وینځي حکم تعبدي ده لاجل تعمیل حکم النبي. دلته تا ته دا وایي چې کله سپی په لوښي کې خوله ووهي د لوښي نه خوند بدل ده نه رنګ بدل ده نه بوی بدل. دې جام کې چې کمې اوبه دي لږې نه لږې اوبه بالټي کې دي نه خوند بدلیږي دې رنګ بدلیږي او نه بوی بدلیږي په دې نفس والغه لیکن بیا هم شریعت وایي اوبه هم واړوه او دا لوښی هم ووینځئ ځکه چې دا مای قلیل دي کنه هغه د بغیر د دې نه طبیعت بدل شوی دی اوبو
نه بدریو صفاتو کې یو صفت بدل شوی دا بیا هم شریعت وایي چې اووه ځله یا درې ځله ووینځئ د احنافو مذهب ثابت شو احناف وایي چې لږې اوبه مطلق په وقوع د نجاست د سپي دا ژبه نجسه ده د سپي خوله کې توکاڼي نجس دي چې اوبو ته خوله ور وړه د ده توکاڼي اوبو سره ولګېدل اوبه پلیتې شوې اگر که نه خوند بدل ده نه رنګ بدل ده او نه بوی بدل هکذا پیشۍ خوله یې وواله اوبو کې هغه هم ژبه راوباسي درنده ده نه خوند بدل ده نه بوی نه رنګ بیا هم شریعت وایي درې واره وایي نو دې نه دا ثابته شوه چې مای قلیل معمولی غوندې نجاست سره پلیتې دي اگر که نه طبیعت بدلې او نه صفت او مای کثیر چې په حکم د مای جاري کې دي تر هغې نه پلیتېږي چې تغییر رانشي اوس پوه شو تا ته وایي پوره تفصیل بیا راشي فی الموضع من کتابنا په خپل ځای په طحاوي کې باب سور الکلب کې وایي فذلك دليل على نجاسة الإناء ونجاسة مائه وليس لوښی پلیت شو اوبه مردارې شوې وليس ذلك بغالب على ريحه وعلى ګوره دا د سپي ژبه توکاڼه نه غالبه ده په بوی باندې نه په رنګ باندې او نه په خوند باندې معنی یو هم نه ده بدل فتصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا من هذا الباب من معاني که ته غواړې چې د دې آثار مرویه او معنا صحیح راوباسې نو دا خو دلالت کوي په نجاست د ما باندې مای قلیل په نجاست د لوښي باندې او په نجاست د اوبو باندې ولیس ذلک بغالب علی سره د دې چې د سپي د خولې جوړتا او دا توکاڼه د اوبو په خوند رنګ او بوی غالب نه ده تصحيح معاني هذه الآثار يوجب فيما ذكرنا من هذا الباب من معاني حديث من بئر بضاعة همدغه روایت موږ د بئر بضاعة په خبره کې هم کوو اخو لا وړوکی کوید او ګندونو نه ډکه ده او تاسو وایئ چې هغه حکم د مای جاري کې وي بعد اخراج النجاست ویل ما وصفنا لنتفق معاني ذلك ومعاني هذه الآثار چې دغه روایتو او د بئر بضاعة روایتو منځ کې تطبیق راشي چې هغه حمل کو په مای جاري باندې مای کثیر باندې او دغه روایت حمل کو په مای راکد او په مای قلیل باندې ولا تتزاد او تعارض پاتې نشي فهذا حكم الماء الذي لا يجري إذا وقعت فيه النجاسة من طريق تصحيح معاني الآثار غير أن قوما وقدوا في ذلك او علاوه د دې نه چې یو قوم تحدید او تعیین کړی ده په مقدار د مای قلیل او کثیر قوم نه څوک مراد شوافی حنابلہ یو قول کې امام مالک فقالوا اذا كان الماء مقدار قلتين لم يحمل خبثا چې وب قلتين وتورسي دا پلیتیږي نه ګوره دې تحدید حکومت تاسو ته ویلو کنه چې شوافی حنابلہ وایي چې مقدار د قلت او کثرت تحقیقي ده معلوم ده او احناف ویل تخمینی ده وبه قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الحولاني قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه عن الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما د هغه زناورو چې نوبت په نوبت راځي چې درندگان دي یعنی د غرو لمنو کې لوی لوی تالابونه د باران وبدي او د ته زناور نوبت په نوبت راځي او خلک دې نو بس کې شي کنه فقال اذا بلغ الماء قلتين چې کله وب قلتين او تورسي قلتين خبره درته کوم فليس يحمل الخبث دا بیا پلیتیږي نو وکما حدثنا حسين بن نصر سمعت يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر عن زبير عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن النبي انه سئل عن الهياز التي رسول الله مبارک بچا دی هغه طالبونو حوضونو تپوس کې بالبادیه چې هغه په صحرا او بیابان د غرو په لمنو کې دي توصيب منها سبا دی هغه طالبونو نه درندگان وبس کی او بیا به موږ انسانان دغه نو بس کې شو کنه فقال اذا بلغ الماء قلتين چې کله وبد وقلو تورسي لم يحمل خبث دا پلیتیږي نه معنا دا ما اجاری دي دا غټ غټ طالبونه 200 غزا 300 غزا 100 غزا د باران وب جمع موږ د تیرا کې او رغزو کې مومندو کې کتل دي
هلته خو دا اوبه نشته د اوبو قلت ده همدې نه خلک اوبه وړي د خوراک د څښاک دپاره غسل دپاره ترکارۍ چای دپاره او دې نه ځناور هم اوبه څښي هغه په حکم د ماه جاري کې دي که د داسې تالابونو په یو سایډ کې ګند پروت دی او بل سایډ نه ته اوبه وړې څښې او یا چای طهارت او داس دا ټول ورباندې جایز دي دې ته حدیث الغدیر ویلی کېږي لوی لوی تالابونه دا دارالحدیث ګوره د دې نه هم غټې خو هغه مدوري داسې لس په لسو کې نه سل په سلو نه هم زیات ما په سوونو داسې کتلي دي یو طرف ته خوشیان پراته بل طرف خلک اوبه منګي په خوله باندې نری کپړه واچي اوبه چړکۍ پور ورته وایي ځکه هلته ټویبل نشته را هلته بور سم نه وهلی کېږي هلته حکومت څه خاص انتظامات د اوبو نه کوي همدا باراني اوبو باندې د خلکو ژوند او زندګي داسې تېرېږي اللهم صل علی محمد پاک پروردگارا د هذا شیخ رحمت الله علیه نور الله مرکز او شهادت قبول مسائل